ګرانو کتونکو ایلب خان شیرپو ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره تعاون کوي، اذان کیږي او دا دواړه وایي روژه مې ده او په دې ټیم کې دوی د دفتر ته رالل. د هغې دپاره د فیملی بنسپتي لخوا چې کوم دی نو ما وله قجورې ورکړې چې په دې قجورو باندې روژه ماته کړې. داسې راکړه ولې نه. څونه وخت نه دلته راځې؟ دا مې دویم کال دی چې راځمه. څو بچي دي؟ زما څلورو. څلورو؟ خاوند دی؟ ښځه تختول ده. څونه وخت یې شو؟ دی څلورم کال دی. نن دویمه درېیمه ورځ ده په دې ټیک ټاک باندې یو ویډیو وایرل شوې ده، دا یو کال مخکې ده ښه، او هغې کې ویلي چې یاره خاوند مې ښځه تختولې ده. دا زنانه ګوره دا کال انسان په انسان ورځي، کال پس چې کوم دی نو دوی بیا داسې رالل. څو کاله مخکې؟ نن دی څلورم کال دی چې تختولې ده، چې ښځه یې تختولې ده. نو بیا تپوس نه کوي؟ نه نه تاسې معلومات نه کوئ؟ نه نه موږ بس معلومات نه کوو، بس چې یو پیره راغی بیا د هغې د پاسه مو تختولو، بس بیا پې څه کوو. نو ستا ګټه وټه څه ده؟ زما بس یو بل کر خدمت کوو نو بس دغه دغه هم دی. تاسو د کوم ځای؟ تورمزو. تورمزو؟ څو وروڼه خویندې؟ درې خویندې او دوه وروڼه. درې خویندې دوه وروڼه؟ پلار دې کله وفات شو؟ دی درېیمه میاشت ده. درېیمه میاشت ده. نو وروڼه دې ګټه وټه نه کوي؟ واړه دي، یو زما لږ مشر دی او یو ورکوټی دی. اوس تا وی چوړه وي او څه وي که نه؟ چې هر څه یې موږ وي خو چې یوسو د دې ځای نه روژه هم ده، نن هم ده او را روانه هم ده. ما چې څه م خوښ وي هغه را راکړې، خو چې تشه م خالي لاسه مو نه لیږې. اوس کور کې څه دي در سره څه شته؟ موږ سره هېڅ څه هم را سره نشته، دغه واړه دي، بس کله څوک راله بس راکړي، کله څوک راله بس دغې باندې ټیم تېروو او خپل خدمت کوم وړو له بس دغه کومه هغه ټیم دی بس الله پاس کوي. تا سره موبایل نمبر شته؟ نه نشته را سره که نه، څه هم را سره نشته، موبایل را سره نشته. بیا خلکو پس خبر کې د دې وجې نمبر یې نه ساتو د موبایل. ګرانو کتونکو دا ټوله روژه به دا خلک راماتي، دا به بار بار راځي، کله به غوړو له راځي، کله به وړو له راځي، کله به چینو له راځي، کله به چو له راځي، کله به قجورو له راځي. موږ دغه یو څیز یو خو ډېر څیزونه نو په دغه کیمره ورکو، دی له اوسه موږ اوړه ورکو. خو تاسو په دې ټیک ټاک باندې یو ویډیو ګورئ چې زما خاوند ښځه تختولې ده. هغه ښځه چې کومه دې وخت کې د کیمره کې مې ته بیا تپوس وکړو، پته نه وه دارې دی وویې ما ته یکدم هغه ټیک ټاک په دې دغه کې ولې چې اوس ګارخیل خو وي هغې ته بس پته لګي ویډیوګانې به ډیلیټ کوي. نو زه هغې خلکو ته دا وایم چې دې ته سوچ کوئ، دې ته سوچ کوئ چې یاره په خپل هم څه نشو کولی. یو قجوره نه ده اسلام کې څه وي د قجورې سیسه چې په اخلاص ته ورکړله، مونږ خو بیا هم ډبي ورکړه. خو دا دوی ته پته لګي چې دوی غټې روجي یو څه دي نه غټې روجي چېرته وړي دي. ورڅه دې راله راکړ، د غوړي ټیم دې را راکړ، د بوجۍ دې را راکړ، دا بل کار دغه روخبزې دې را راکړ، د چیني دې را راکړ، د الله د خوشحاله کړ، ډېر څه دې را راکړ چې کله به رالو تش خالص له لاس دې نه یو لېږلی چېرته. دا ماشومه څه په لومړي ځل؟ دا په لومړي ځل راغلی ده دا ماشوم. د دوی کور هم داسې حال دی؟ د دوی کور د دوی پلار وفات شو، په سر کې رسولې وه وفات شو، دی درېیمه میاشت د مور یې پریز دی. نو دا مې ځان سره راکړی، مونږ بل کال تللي ویم راځه چې لاړ شو، وایم هغه دونه رسوان دی چې خالي لاس به مونږ چرې رونه لیږي. ما ته یم هغه مونږ له هر څه راکړی، دا خدای ډېر خوشحاله که، ډېر دی خدای خوشحاله که. ګرانو کتونکو چې وي را سره نوړه مو چې ډېر څه ورله ورکړو، ډېر څه ورله ورکړو، ځکه چې دغه روژه چې دوی عبادتونه کوي دغه ماشومه مدرسه کې ده که نه؟ دا مدرسه کې ده، دا دویمه درجه کې ده. دویمه درجه کې ده. دا چې د همځان سره څه یو سیدامیان سره ګرانو کتونکو تاسو سره ولېږل نو دا دلته کې راځي نو درته وایم چې دا هغه زنانه دي او د دې زنانه خو شناخت ډېر واضحه دی. نو خو څه ورسره کوې، څلور بچي دي، ضرور ورسره مدد وکړئ. په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر دی، موږ سره یې خپلې رابطه کولی شئ. ډېره مننه.